अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शेरुल अफसर के पस्तर करवालू तारीख 12/12/2021 डगे पे टेंग कुमो हम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह को और बस को परुक में मशीन मले को 12/12/2021 तक यूट्यूब चैनल दे शेरुल अफसर के सब्सक्राइब करवे दरसा इंशाल्लाह ताला दबा बेदर चले जाओ उनका और जो तुम बरी वो सही ने अगर ता शुरू से मशीन रही ने दिल तक वो दाखला है जायरी हवा पे केरोसिन रुकी وده ان شاء الله تعالى ايه ده كنت تنافلك وبجيكم मेरी رواني دي خير صاحب بروج में 5 और बजे जदालात पूरी आईने ऊपर वाले अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर शुरू में गई ने दो ऊपरी डबल बम पॉज कीजिए और बस दो जिकुम दी दो पूरे अगर मोर पैसे दी जिकुम डोनेशन करा मुस्ता ना خیر ده دا مصطفی خیر ده او دا بچی کومې دی دی ان شاء الله تعالی شدید یو بری الله دې پکې نور خیر برکات وشي اور رب العالمین دا او خلکو ته دې اجر ورکړي چې چا کړی وي او څو خوښ ساتي کوي الله تعالی دې دا صدقه هغه اصل نسل ته کوته هغه ثواب دې ورکړي پروردگار دې یار وفات نه ساتي اور رب العالمین دې اره و هغه نه ساتي ویلي چې کوم رب العالمین پارتا قادر ده او پروردگار چې کوم د انسان نه جوړي چې کله دې مور نه قبول کی چې کوم دا پیسې ورکړي وي دیتا او دا هغه په وشو نو چې کوم تاسو وینئ دی او بم نه پیږي دیتا نو وینئ تاسو لاندې لګیا ته ورتلیږي او کوشش دې موږ دا یو چې سترګه په سترګه تاسو ته موږ هر څه هغه درکو رزلټ ځکه درکو چې دا نن مو لیست کومه دا 12/12/2021 د جنوبي کې और रोड आगाम हो गोरी पौधे कमर सर को और भी अगोतल डला आगे तम नवी मुश्किल दाई तो तोने से कुम डला राजा और भी और दिन तो मोटा पेटेंगो को पदम जकी की ना देना चिकुम आगे तरफ तब वो बॉसू जे कुम आपला मॉल मतादा दे तरफ तक चिकुम ने मॉल सेटू का कोरे इंशाल्लाह ताला दो हर से की जीवरे अल्लाह राजा दा अल्लाह दे टोलो मन राखम फाजलो की ځکه چې د شک ورته مو شی دا وګوره اولو وکړه وګوره چې هغه ګډوره ټول مانه ولې په دې کې الحمدلله ور دی لا راځو نظری په نن دې کوم څه مو نو هم کړو هغه دا ټول هغه ته وونه د دلاري نور قبول کی د بلبلال دې نور هغه کی کامیاب کیدل کوم سامان دا موږ کوو او بل دا مرګري وي نو مجھے میٹر و تامران ہو چلا جب میٹر ہو جائے بجلے در مشکلات ہو آگا چیز کو مجھ کو چکن کے اللہ و در رسول لذاوی آگا قور جا اللہ تعالیٰ امین ناقی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آگاہی کو سنتی طریقوں میں مجھے عمال کو گئے چھے دو صدقہ جاری ہے چھے دو دی عمر قور دے چھے پدے پسے یو جان و نازب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پویا خستا ہوتے ہیں جو توسط نہ بچے و مسلمانان دیتا نہ چھی هغه به کوبوي او به خرڅول نو هغه د پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه کویا واخستو او هغه ټول ته مقرر کو چې مسلمان دې ته نه چی او يهودي دې ته نه چی الحمدلله دا بچی کوم دي دا یو غټ نعمت ده او ډېر عظیم نعمت ده چې کوم تاسو دا کوي حالات نه دا چې کوم دا بمبه لاګي دا به بار لاګي چې کوم ما یوټیوب سبسکرایب پر دی الله دې هغه ذاتو کی چې موږ په واواز باندې دې موږ را د بیکو کی والله تعالی دې لكن إذا غابوا كيني فأقبله وإن شاء الله تعالى الله تعالى بله تكرن دير کو کسا بله ودولات پورے دونن د جړوبې کې او ان شاء الله تعالی دا به د جړوبې تر اسمه یو بل جمعات کور دی یا کوم چې کوم کور دی هغه کوم کوونه مات ان شاء الله تعالی او چلا چاته توفیق ورکړي وي شکر دې پر موږ هغه خلکو ته خوښ کوو او چا د ملکونو په کوم وټونو کې مسافر حضرات وي هغه خلاصانه وي موږ نه ویل چې هغه په هر سامان له بیک کړی وي الله تعالی دې نورې ورکړي او الله رب الجلال دې نه بدرنګي د دواګانو ورته ځکه کو چې کیس هو سکتے تو سے پامین مانے اللہ تعالی هغه مغفرتونه وکړي ولې چې مسلمانان دي دې چند خلکو د الله تعالی د دنیا آباد پر شری د چې شتا په کې
او الله تعالی به داسې ساتي چې کله دې دا یی چې یو هغه کې راځي چې کله دا قرآن مجید الفاظونه ختمیږي دا به لکه داسې حال دي ته بېمینې د دې بېمینې چې تا ته په نظر ته راځي خو د ښو خلکو د الله الله تعالی دا دنیا اباد میدانه پرې کړې ده او خدای تعالی دې نورې ورکړي او خلکو ته د اجر عظیمونه نور ورکړي ولې چې انشاءالله تعالی تاسې تعاون سره چې دا کوم دا هغه کوي تاسې دا چې کوم نمونې نه درته شوي و هغه کور چې دی چې معمول یې کړې وه مطلب چې خیال ته دا ټپونه چې کوم په مځکه کې مو بوتلو د دې دپاره مو بوتلو چې دا مځکه کې د سیپینګ راشي او دا چې کوم د دې حالاتو دا تاسو ته موږ ځکه درکوو چې تاسو ته نه هګا شي انشاءالله تعالی د ګې چې کومه چې 24 اور اوبه چلیږي په دې هغه او بس دا ماشین مې په دې کله بان کو چې دلته کې د جنټینګ ولګي ولې چې اوبه لاندې نه هم شروع دي هغه نه شروع دي بس انشاءالله تعالی موږ به درته هغه صورتحال نه به ماګه کوو اوس به کې جوړېدل ته به پات کې اوس وخت دی دا هلک وبش کې کینسر مریض و جړوبې سره تعلق کې سوتلو آپ کې غریب وفات شولم جنازې ټیم یا کنفرم نه ده ویل چې دا اطلاع رااله د قبرونه خوریا دلته قبرونه ورته وایي کال ته ورته وایي بس دلته نه به نه اوبه وړي نو اوبه ورکړه بس ښه دی دغه کار چې دی هغه خدای دې ټولو ته حزب توفیق ورکړي چې داسې ښه کار کوي خدای دې تاسو ته هغه دې ورکړي بالکل او بس دا او پرېږده په خیر د پارک نه پرېوځي پرېږده په نه خیر دی چې پرېږدي لږې چې د ځای ته لږ ورسي او صحیح شو دا ورته د لاندې ځای کې موږ ټوټې لګوو لکه دې ته موبایل ته هغه کېږي او دلته که د کور کې دنه چینو د پاس نه به د کور استعمالېږي لکه د ډګۍ کې که نه او دې ته به دا چل وشي چې دې به ډېر هغه پیدا ناکه شي که د زنانه ته نه اوبه وړي د کور نه نو راتلل شي نو ټوټې به لږ وي ډګۍ نه دی راخلي بس الله رضا ده دوستانو موږ خو هغه خبره کوو بله درته یوه خبره کوم دوستانو دې هلک چې کومه ده دې بیماري ده زړه بیمار دی او دې ډېره ستره بیماري ده چې د نوکونه ورته خوریا وشي چې ته لږ وګرځې به د نوکونه موکونه دې وپړسېږي دې چې کوم دی دې اخراجات چې راشي د ازر وخت کې او که په شنختي کارډ علاج کېږي نو بیا د ویانو مویانو مسلې ورته یې پوه شولې که هغه دا مسله ده خوریا به یې درته اګاه کړي خوریا ته ورته خبره وکړه خپله نو زړه مسله ده چې ډېر لکه وګرځم که نه تېزه ولا شونډې شنې شي نوکونه مې شنه شي دې خبره ورته کوه خوریا نو ما شونډې شنې شي او نوکونه مې شنه شي جړکا غوندې منې روشي اوس راتېر شو موږ ولیدې او ما منې اوسه جړکا تېر شو دا ما اپرېشن کارډ ته دی نو ما د پیار شاري پرې ما هسپتال ما منې بعد به 9 لک روپۍ لاګي ما واسطه نه زه دې اپرېشن وکړم او بس چې کوم دی نمبر یې در کوم که بیا داسې کوي ما سره دې کانټیکټ ساتي د ما ملګري فاروق سم تاسې کانټیکټ ساتل شه دا به ورته راوړي دا به یې بوځي اوکې چې ته یې بوځه چې څوک د الله رضا ورسره کوي ویلې چې زلمی هلک دی بس چې دې علاج په وشي پوه شو نو دې نمبر درته زه در کوم خوریا ته دې نمبر ماته راکړه نمبر ما بندوه صابر علي نوم یې دی صابر علي نوم یې دی نمبر یې یاد درته ته ورته پروکه نمبر ورکړه یار ته یې ویل دا لیک به غوټ کو خو دا به بیا د وخت سره بندېږي دا چې کاغذ ونیسي زنګ ونیسي 0314 دی که 13 دی 0314 دی ها 9557 ها 002 ها ته هم ها 0314 9557 002 دا نمبر یې دی او صابر علي نوم یې دی صابر که علي خپله نوم ورته دی. جړوبې کې کانټیکټ ساتی نو ورسره وساتی که فاروق سره ساتی د فاروق سره وساتی که بل چا باندې اعتماد یقین وي نو هغې سره وساتی چې دې علاج وشي ولې چې وړه بال باچې دي نو دا چې کوم دی اوس دی نه دغه کینسر دی جانبه یو زلمی لاړو چې دی نه د قبرونو ته به اوس خلک راوځي خو لهذا هغې دپاره دې دپاره موږ اپیل کوو چې چا ژوند یې باج کو نو وایي چې د یوه انسان ژوند بچ کول پوره انسانیت بچ کول او یوه انسان ژوند اخیستل پوره انسانیت مړ کول نو الله دې تاسو ته توفیق درکړي چې څوک ورسره مدد کوي نمبر مې فاروق نه درته واخیستو هغې ډېر کو بس دغه باندې کانټیکټ کوئ یا موږ نمبر یې دې پوه شو موږ تاسو کلي کې مو وینې هر ځای کې مو وینې نو چې څه خبره مې نو د فاروق سره رابطه وکړئ یا ما سره په دې وکړئ موږ به انشاءالله تعالی دې علاج کې भरपूर منډه واو او بس دا چې کوم دی دا چې کوم کویاو
ان شاء الله تعالی سامانونه هر څه برابر شو او بس موږ به دینه بعد اوس بار وځو چې د اوبه پکې دی راپرېږدي نو بار ډګې ته موږ هغه کوو بس دې ته اوبو پروګرام مو شو خیر څه دی نه دې ته به اوبه راشي او ان شاء الله تعالی هغه پیپ کولاو کا ورته وایه دوی نو اوبه راغلې چې کومې اوبه دي د مال ماتې دپاره الحمدلله دا کوم پروګرام و دا موږ ډګې څه دې طرف ته هغه سیسټم ټیک و لکه دا داسې سیسټم و چې دې نه علاوه نه کېدو الله رضا ده او دې کې چې کوم مال ماته چې څومره اوبه شي ثواب به ټولو ته میلوي ځکه چې دا الله رضا وه چې دا کومې مورکې دا کوې شریفانې کړی الله دې هغو ته بیا اجر ورکړي او خدای تعالی دې نه بدرنګوي او بس موږ هغه کوشش وي چې موږ هغه د الله رضا خبره چې کوو درته نو چې تاسې وینه مخامخ یې وینه په دې وینه چې تاسو ته خبره ښکاره وي انشاءالله تعالی الله دې ښه راولي بعده نه چې کومې موږ نه ښه کار کېږي د الله رضا دپاره او موږ کوو او بس دا چې کوم نه اوبه چې کومې دي دا مو صرف دی هغه ته دی نه دی راشي او ښې تیزې راشي په دې کې ورغورځېږي او بل چې کوم دی دلته اوس پکې وفات کې هم وشوه هلک کینسر وایي هغه د وجې وفات شو نو هغې ته به ورته نه اوبه قبرونو ته وړي نو څومره ثوابونه دي الله تعالی په بانې کې انسان ته هغه ګوري چې په دې څه داسې کار وکړي عمل وکړي چې هغې په بشکي شته هغه پروردګار وکړي نو دا چې کوم دی دا غټ اجر عظیم دی د اوبه صدقه جاریه ده او انشاءالله تعالی موږ کوشش دا ده چې موږ درته هغه څیز درکوو چې په هغې کې د الله رضا وي ویډیوګانې ځکه ګورې چې دا تاسو ته مینهوالو موږ ښیو چې دا د جړوبې کوم هغه کویا او یوې خور د قبرونو څخه نږدې وه بس الله دې اشرف خانې مرکې ته ژوند ورکړي چې چا دا هغه ورته کړی ډونیشن او بس ته دې خوشحاله آباده ساتي او رب ذوالجلال دې نه بدرنګوي ځکه چې ایمان ښه څیز ده خدای دې ټولو ایمانونه مضبوط کړي او رب ذوالجلال دې نورو ګنو نه ساتي الله تعالی دې ورته صالح اولاد دې ټولو مؤمن مسلمانانو صالح اولاد کړي او رب ذوالجلال دې چې څوک په جیلونو کې ګیر دی الله دې په خیر خیریت را بار کړي او د غاټو منګولو څخه چې خپلو کورونو ته لاړ شي بچه دا هغه په بند کړه ورته دا ډګۍ ډاکه شوه او په دې کې چې کوم د مال ماته چې کومې اوبه چې دې مخې نه زنانه هم راشي هغې به ټول دواګانې هغو خلکو ته کوي دین هلته کې مړه شوی اوس قبرونو ته خلک راووتو هلته کوزه نه دلته نه به اوبه وړي او دغه قبرونو شګه په لمدوي چې تاسې وینئ دا موږ یو اوبو نه راننوتو چې دا کوم پیپ لګی او په دې باندې موږ دا خپل هغه وکړو تذکره هم په ځکه کول چې تاسو د خبرې نه آګاه کېږئ او موږ کوشش دا وي چې سترګه په سترګه تاسو ته هغه څه ښیو چې تاسو یې وینئ او بس په دې نه موږ اجازات پاخلو چې ویډیو سره هم ځکه نه چې تاسو په خبرې بس کلیر پوه شوئ او چې کومه شګه ده دا خورې ورولي دا پیپونه مو بند شي دا ګورئ حالات ګورئ او انشاءالله تعالی بس دغه د اوبو هغه دی چې کوم سیستم دی د اوبو آب و برقرار وي او بس خوشحاله آباده اوسئ دې نه بعد درته زه په بل هغه راسم انشاءالله تعالی او بس دا پیټنګ میټنګ موږ وکړو چې دا کوم تاسو وینئ جړوبې او بس انشاءالله تعالی له یا شو ته نه بس ته مو خوشحاله آباده ساته والسلام